الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصة مختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله درد فاق پشوب سروي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه حقو مؤمنان مسلمانان الله جل جلاله سرد ما بخوگ ایمان خوشالکا ایمان یولوی دولت اللہ جل جلاله دی منگا و تاسلا تو شکریہ دا کول توفیق راکی کہ دا تمام جہان دا تمام روی زمین دا سرو زروشی او چابڑی کی یو طرف تکی خودیشی او بل طرف تے گناہگار مسلمان کے خودیشی دا گناہگار مسلمان چی کم طرف تے دا بدرون شی زکا چی دا پزلکی کلمہ پر ترا او دا کلمی سرحیس شے برابری گی ننو اللہ دی منگا و تاسولا دی شکریہ دا کول توفیق راکی اللہ جل جلالہ فرمائی کہ تاسو زماد نعمتنو شکریہ دا کوئی نزب نعمتون سیواکم او کچر تاسو کفران نعمت کوئی نو بیا گور زما عذاب دیر سختے تدی وجنا ہر وقت کی چکم دل اللہ جل جلالہ شکریہ دا کول پکار دی او دو شکریہ الفاظ سمر لوئی سمر آسان ٹکے دے الحمدللہ بس بکم نعمت تی الحمدللہ وی داتا دا غی حق ادا کو تکہ حدیث مبارک کی راضی کہ تا سر چاہ احسانو کو تاوتوی جزاک اللہ یا جزاک اللہ خیر تا دل بدلہ ادا کرا کہ دل تحیث ور نکی وہ تر دل بدلہ ادا کرا دا دی وجہ دا اللہ پا نعمتنو باندی الحمدللہ ویل پکاری پا دی اللہ دیر زیاد خوشحالی او حدیث مبارک رضی پا دی اللہ تعالیٰ دی میزان تلا چکم دے ڈکئی نو الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دا طول تسبیحاتی تحلیل دے تکبیر دے لکہ غور کلمی اللہ تکمی دی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا سلور کلمی او سنگ دا بخاری شریف اخیری حدیث شرے چھ دو کلمی دی اللہ تا دیر زیادی محبوبی دی پتل دا میزان کا دیر درانی دی پا جب مان دیر زیادی آسانی دی اگر کمی دی سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان الله العظیم. الله تعالی دې موږ او تاسو له شکریا ادا کول توفیق راکړي. په شکریا ادا کولو باندې الله ډیر زیات خوشحاليږي، ځکه چې د الله نعمتونه موږ او تاسو باندې ډیر زیات دي، دومره زیات دي چې د باران د څاڅکو نه هم سیوا دي، لیکن زمونږ شکریا ادا کول نشته دی. الله شکایت کوي قرآن پاک کې وقلیل من عبادی الشکور، ډیر کم بندگان دي زما چې هغوی شکریا ادا کوي. الله جل جلاله په قرآن مجید کې د بعضې بندگانو صفت کوي، لکه نوح علیه السلام، داود علیه السلام، انه کان عبدا شکورا، دې زمونږ ډیر زیات شکر گزار بنده و. نو بعضې فقها بعضې علما لیکي چې ده به چې کوم دی یو قسم شکریا ادا کوله، یا رب کیف اشکر لک وان شکری نعمت لک ولا حول ولا قوة الا بک. اے رب ستا شکریه څنګه ادا کم؟ دا شکریه هم ستا یو نعمت دی، دې له بله شکریه پکار ده. لکه دو شیشې چې یو بل سره مخامخ کې سلسله ختمیږي نه، نو د الله هر وخت موږ باندې نعمتونه دي او رحمتونه دي، او موږ چې کوم دی د هغې شکریه نه ادا کوو، نو الله شکایت کوي وقلیل من عبادی الشکور، لږوندې بندګان چې زما شکریه ادا کوي. الله تعالی دې موږ او تاسو شکر گزار بندگان جوړ کړي. په یو سفر کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان دی او سره صحابه کرام روان دي. دا آیاتونه وی سفر کې نازل شوي دي. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هغه خلک چې هغوی سره او سپین جمع کوي او د هغې حق نه ادا کوي، د الله په لار کې نه خرج کوي، دغه خلک د دوی دا مال به چې کوم دی دوی له په دردناک عذاب سره زیره ورکه، دغه مال به دوی په دوزخ په اور باندې سرکولی شي، دوی له به داغونه ورکولی شي په دې مخ باندې، په دې شا باندې، په دې اړخونو باندې، او ته وایي چې اوسکه که نه خوند کوي که نه کوي. نو په دې کې یو قسم د سرو او د سپینو زرو مذمت بیان شو. اصحاب کرام یو بل ته وی یاره د سرو او د سپینو زرو خو مذمت بیان شي چې څوک جمع کوي او نه ادا کوي. یاره که موږ ته یو بهتر شی معلوم وی د دې نه، نو موږ به هغه جمع کړو. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې نه بهتر شی شته که نه؟ وی هغه بهتر شي یا رسول الله، کوم شی دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایي چې چاله الله درې نعمتونه ورکړي، نو دی باچا دی، بس ته الله هر څه ورکړي، او چې دا الله چاله نه ورکړي نو که دی د ملک باچا دی دی فقیر دی. هغه کم نعمتونه دي؟ لومبې ژبه ذاکره، چاله چې الله داسې ژبه ورکړي وي چې هغې باندې هر وخت ذکر کوي، او دویم زړه شاکره چې په زړه د الله تعالی شکر ادا کوي، د الله نه خوشحاله وي، د الله په نعمتونو باندې دی شکر کوي، هم په ژبه باندې شکر کوي او ذکر کوي، او پړه باندې هم د الله نه خوشحاله وي. او دریم بی بی صالحه، بی بی مؤمنه، ترمذی شریف بی بی مؤمنه راغله دی. الله چاله ښکلې د کور چې کوم دی جوړه ورکړې وي، مؤمنه ښځه ورکړې وي چې د سره په ایمان په کارونو کې د سره امداد کوي، دله تسلي ورکوي، بس دا انسان باچا دی. که د ده په خپو باندې سپلای نشته، په سر ټوپای نشته، د خوښې کور نشته، بنګلې موټرې نشته، لیکن په ژبه د الله ذکر کوي، په زړه د الله شکر کوي، او بی بی دینداره وي، دا سړی باچا دی. دګر دا یو منټ چې کوم دی، دا یو سکند دا قیمتي دی. اوس دا وخت زموږ نه تېرېږي، دا بیا واپس ته راځي. په دې کې څومره ګټه کېږي؟ یو ځل سبحان الله دی ووایي، په دې سبحان الله څه ملاویږي؟ سلیمان علیه السلام په تخت
په تخت باندې ناستو پیریان دیوان او ټول چې کوم دی اراکین وسره او تخت په هوا باندې تو نو ښکته یو زمیندار چې کوم دی یوې کوله خپل پټي کې کار کو هغه چې داسې بره وکتل چې سلیمان علیه السلام دا تخت بره روان دی وی سبحان الله د سلیمان علیه السلام سلو یا بادشاهي ده تخت په هوا باندې ګرځي هوا راپورټ ورسو سلیمان علیه السلام نو ته خو بره په تخت باندې رواني په هوا کې رواني خو کته یو سړی ستاره دی بادشاهي نه تعجب کو هوا ته اډر کو چې دا جس دا کوس کوي دا تخت کوس کوي چې تخت کله کوس کو هغه زمیندار ته आवाज کوي راشه وی تعلق سات مخ کې سو انکار خو کول نه شو ما خو جدا غسي ستاره تخت چې مولد ډیر زیات حیران شوم سبحان الله د سلیمان علیه السلام سلو یا بادشاہی دا ورته وی ای زمیندار وورا استاد یو سبحان الله ویل د سلیمان د تخت نه د بادشاہی نه بهتر دی ځکه د سلیمان بادشاہی به ختم شي لیکن استاد یو سبحان الله برکات او ثوابونه نه کمیږي هغه چې کوم دې زیاتیږي رستره ده د دې وجه نه چې الله موږ دا جبر راکړی سر پار راکړی دا چې د الله ذکر به وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زه دا نه وایم چې الف لام میم یو حرف دی قرآن مجید کې الف لام میم داسې یو کلمه چې په دې معنی هم څوک نه پوهیږي متشابهات نه دي لیکن چا چې حضور فرمای الف لام میم اوه نو الف ځان له حرف ته لام ځان له حرف ته میم ځان له حرف ته په یو الف لام میم باندې دیرش نه کای ملاویږي دیرش نه کای نو ته وا چې بندر قرآن مجید تلاوت کوي سپاره کوي دو سپاره کوي نیمه سپاره کوي پاو کوي رکوع کوي یره چې اصل نور دی شد زمیدار کنه نو قل هو الله احد سورت خود دی لکنه چې قل هو الله احد سورت وای درته سل پیری وای چې څوک وای درته سل پیری وای الله تعالی 500 کالو ګناونه معاف کوي سورہ آسانه خبره ده قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد حضور پاک صلی الله علیه وسلم ناستو او جبرئیل امین سره ناستو دا جبرئیل امین چې بکله راتر د حکلبی او صحابي د خستا ډیر خپل صورت وو پاغه شکل براته اصحاب کرام ته پته نه و چې دا څوک دی چې دا جبرئیل امین دی که د حکلبی شه نو دې کې یو صحابي غریب صحابي راغی جبرئیل امین فرمایي چې پلان کې راغی حضور ته فرمایل په دې څنګه پیژنې ویا حضور د اسمان ولا داسې پیژنې داسې مشهور دی چې داسې تاسو بزمکه کې نه پیژنې په دې کې څه چلنه وې دې قل هو الله احد صورت ورد ډیر کوي دې قل هو الله احد صورت ډیر وای په دې وجه دې په اسمان کې دومره مشهور دی دومره مقبول دی چې دوی تاسو بزمکه نه پیژنې نو یو سړی وای مال قرآن نه راځي قل هو الله احد صورت در دي کنه چې اسه ناس غب لګي غیبت کې او غړې وړې وای وقل هو الله احد صورت وای په دې یو سکند پسې به ارمان کې سباله د یو منټ پسې به ارمان کې سباله دا وخت پتیری د دې وجه نه حضور پاک فرمایي چې الله جب ذاکره ور کړی وي په دې جب باندې الله تعالی ذکر کوي او ذکر دا مطلب نه چې خامخا تار وخت شور جوړ کا پس لکه الله الله وایا په یو شي کې د الله تعالی په قدرتونو کې فکر وکا د الله په ذات کې وکاو په قدرت کې فکر وکا الله تعالی اجر درکړي نو چې دا جبه ده نه دا غافل نشي ته د جبه د الله ډیر ذکر کوا او دا جبه چې کوم دا هم قلا ده هم بلا ده حضور پاک فرمایي پړ مخې جهنم ته خلق اونو غردو مگر لو د جبه ارسی صفائی معاملات ام صفائی عبادات ام صفائی ټول کارونه سمې خو په جبه باندې ارسوي د جبې نه بس زور جوړ کړی هر چا پسې خبرې او هر چا نقلونه او د هر چا چې کوم دی پیښې او د هر چا خبرې کول نه بلکې دا جبه چې کوم دی د الله د ذکر دپاره راغلی ده حجم یې وړوکی دی لیکن جرم یې ډېر لوی دی
په دې ژبه باندې انسان دوزخ ته هم ځي جنت ته هم ځي په دې ژبه باندې انسان چې کوم د عزت مالک کېږي او د ذلت مالک کېږي پرهر د تورې خدې چې جوړېږي په مرهم ولې بد پرهر د ژبې چې د عمر سره سم یو سړي ته اسم ورکوه لیکن خوږه ژبه خوږه خبره ورته وکړه دا تا لویه صدقه وکړه د دې وجې نه حضور پاک فرمایي ژبه چې کوم دی ذاکره ژبه دا ډېر لوی د الله تعالی نعمت دی او رحمت دی فقیه ابواللیث سے فرمایي دا حدیث خو تاسو بار بار اورئ چې یو ځل چا ووایي چې لا اله الا الله د الله کې دا مد وکړو د دا عملنامه کې 4,000 نیکۍ ولیکل شوې او 4,000 ګناهونه ترې معاف شو او 4,000 درجې اوچتې شوې نو خدا په ژبه باندې کېږي که نه د دې وجې نه دا ژبه الله تعالی مونږ له لوی نعمت راکړه چا چېرې ژبه نه وي هغه نه تپوس وکړه د ژبې قدر موږ سره نشته دی خو الله به موږ سره پیدا شي چې بیا غرغره راشي غرغره چې راشي بیا خو توبه او بیا خو عمل نه قبلېږي نو ژبه ډېر لوی چې کوم دی دا نعمت ته الله تعالی دی او نبی علیه الصلاة والسلام بل ځای کې فرمایي من یضمن لی ما بین لحییه وما بین رجلیه اضمن له الجنه څوک چې ما ته خپل بدن کې د 2 اندامونو ضمانت راکړي حضور فرمایي زه ضمانت کوم دا سړی به جنت ته ځي من یضمن لی ما بین لحییه څوک چې ما ته ضمانت راکړي د هغه اندام چې په مابین 2 جامو کې دی جامو منځ کې څه وي ژبه وي دا ژبه به صحیح استعمالوم په دې ژبه به د الله ذکر کوم په ژبه به کنځل نه کوم دروغ به نه وم چغلي به نه کوم دا ژبه به صحیح استعمالوم وما بین رجلیه هغه اندام چې مابین 2 خپو کې دی د 2 خپو منځ کې څه وي عورت ته انسان وي په دې به زناکاري نه کوم لواطت به نه کوم بدکاري به نه کوم دا به غلط نه استعمالوم حضور پاک فرمایي زه ضمانت کوم دا سړی به جنت ته ځي چې یو معمولی بشر د چا ذمہواری واخلي ایسے چو یو تاندار د چا ذمہواری اخلي سوره خوشاله وي او هغه هستي چې خدای مګنه بېشکه چې بنده دی نور کل واړه صفات دي پرشتیا چې حضور پاک کوئی زه ضمانت کوم چې دا انسان به جنت ته دی چې دې مال دې خبرې ضمانت راکړي چې زه به خپله ژبه صحیح استعمالوم خپل عورت په صحیح استعمالوم او بل نبی علیہ السلام فرمایي زړه شاکره چې کوم بنده په زړه د الله نه خوشحاله وي په زړه د الله تعالی شکر گزار وي یا الله تا مال د ایمان دولت راکړه دی مال د بدن راکړه دی مال د روغ اندامونه راکړه دي مال د اولاد راکړه دی مال د بیبي راکړه دی دا د الله نعمتونه به موږ کم شمارو د دې وجې نه شکوا او شکایت نه دي پکار یو بادشاہ له سړی را ملنګ بله راغی وی صاحب ما سره امداد وکړه زه ډېر زیات غریب یم وی هلکه ته ډېر زیات مالدار خو تا سوچ ترې کړی وی ما سره سري صاحب خو دغه یو بدن مې دی کمیس او پرتوګ مې دی نو ما سره خو هېڅ شی نشته وی تا سره ډېر لوی دولت دی خو تا ته معلوم نه دی وی ما سره څه دولت دی بادشاہ هوښیار و کس ته اواز کړی دی نوکر ته وداس چالو کوي دنه دا یو سترګه وباسئ 1 लाख روپۍ ولا ورکوي څه شی زه سترګه په 10 ټکه هم نه ورکوم بیا به کاڼه ښکارم بیا به بد ښکارم وی ښه داسې کار به وکړو چې دا یو خپه به نه ګډ کړو په یو خپه خو ګرځېدی وی نه خپه هم نه ور بیا لاس یاره هر یو اندام مې چې یادوي 10 ټکه نه ورکوم اخر کې ورته وی داسې کار دی ستا د بدن کې دا په سر کې غوږونه کم دي که نه غوږونه نو بنده خو اوري په دې سوري باندې که نه دا غوږ به د دې بیخ کې کټ کړو او 50 روپۍ به درکړو بس مالدار به شي وی څه شی بیا به بوډۍ ښکارم وی و د الله بنده ته یو اندام په 10 ټکه په 50 زره په لاک باندې ورکړي څنګه د دې وجې نه الله جل جلاله چې کوم انسان له نعمتونه ورکوي په یک سوچ نه کوي خبره داره چې دنیا کې به ځان نه سپک کته سړي ته ګوري که ته دنیا کې وایې چې مال الله څه راکړي ځان نه کته خلکو ته وګوره نو تا سره به د نعمت چې کوم دی قدر تاله به درشي چې الله ماله واقعي نعمت راکړی دی او دین باره کې ځان نه اوچت سړي ته ګوره
زه دیندار یم. څنګه دیندار یې؟ ځان نه اوچت سړي ته وګوره نو تا کې به تکبر او ریا نه راځي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو له د شکریا ادا کولو توفیق راکړي. حضور پاک فرمایي چاته چې الله ژبه ذاکره ورکړې وي او زړه شاکره ورکړی وي، دا شکر دا دومره لوی څیز دی، په دې الله هم خوشحالېږي، مخلوق پې هم خوشحالېږي. حضور پاک ناست و کور کې، یو فقیر راغی، وی حضور ما سره امداد وکړه. دغه وخت کې حضور پاک سره څه شی نه و، یو کجوره و ورسره. هغه فقیر ته یې کجوره ورکړه، دا فقیر شوخي و، هغه کجوره یې خوشحاله کته غزار کړه، وی یو کجوره یې نال ناشکره فقیر و. نبی علیه الصلاة والسلام خو رحمت للعالمین نه یې ورته رټنه وکړه، نه یې ورته زورنه وکړه، هغه کجوره یې راواغسته. بل فقیر راغی، یا دغه وخت یا بل وخت بل فقیر راغی، وی حضور پاک ما سره امداد وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته هم یو کجوره ورکړه، چې څنګه یې ورته کجوره ورکړه په دواړو لاس باندې ونیسله، ښکلې کړه او بیا دې زړه پورې راجوخته کوي تمرة من رسول الله. ما ته د حضور پاک د لاس مبارک د کجوره میلاو شوه، ډېر شکر یې ویسته، ډېر خوشحاله شو. شی خو لږ و لیکن دا سړی شکر ګزار و. روان شو، چې روان شو دغه وخت رسول پاک ته یو خبره یاد شو چې مخکې نه یې روه. ماریې رضی الله عنها ته آواز یې وکړې، ماریې فقیر ته آواز کوي، دا فقیر یې واپس کړ، وی پلانکي ځای کې 40 درهمه 40 روپۍ پرتې د زکات دې شکرګزار فقیر له یې ورکړه. په یو کجوره باندې شکر ویسته، هغه میدان کې 40 درهمه میلاو شو. دقسې د الله جل جلاله که موږ او تاسو لږ نعمت باندې شکر ادا کړو، موږ او تاسو خاص کر د زمیندار خلک چې فصل کله وشي وایي څنګه غنم منم، وایي څه ګونډي منډي وشو نو هلکه څنګه څه فصل ښه شو، بس خو هسې څه دا شکري ده. وایي الحمدلله الله تعالی موږ له شکر دی، ښکلی فصل کړی دی، ښکلي غنمې راله کړي دي، ښکلي جوار راله کړي دي، بل کال ګوره د هغې نه به څو چنده باندې سیوا میلاویږي. او دریم نبی اسلام چاته چې الله تعالی بیبي صالحه ورکړې وي، بیبي مؤمنه ورکړې وي، نیکه مؤمنه مسلمانه بیبي چې ستا چې کوم دی په نکاح کې وي، دا بیبي به څه کوي؟ دا به ستا د آبرو خیال ساتي، ستا د عزت خیال به ساتي، ستا د مال حفاظت به کوي، ستا د اولاد صحیح تربیت به کوي، ستا عزت ته محفوظ وي. او دا به کور کې هر یو کار چې کوي بسم الله باندې به کوي، په هر شي کې به برکت وي، په خوراک کې به برکت وي، په سکاک کې به برکت وي، د کور په هر یو څیز کې به برکت. ډېر کور ته راړي خو هغه به بې برکته وي. الله تعالی دې موږ او تاسو له دا درې وړه نعمتونه نصیبه وګرځوي. الله دې موږ د ناشکرانه بچ کړي. الله تعالی دې موږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي. بس لنډه خبره ده، هغه بله جمعه چې څنګه ویلو اصحابي راغی یا رسول الله ما ته داسې لار وښیه چې زه په هغې باندې کامیاب شم، داسې یو عمل حضور پاک ورته وفرمایل د الله سره شریک مه پیدا کوه، یعنې د لا اله الا الله محمد رسول الله کریمه وایه، د هغې نه وروسته مونځ پابندۍ سره کوه، روجې د رمضان چې کوم دی پابندۍ سره هر کال یو میاشت نیسه، او که مالدار زکات ورکوه. حج ورته ځکه ونه چې حج دا فرض شوی نو یا دی غریب و، هغه صحابي وي په خدای میرے کسب کې دې نه سیوا کم یا کم کم. حضور پاک وفرمایل که څوک د جنتي بخت ته ګوري دې سړي ته دې وګوري، هغه ګوره څه ووي 15 وخته لمونځ به کوم او د رمضان روجې به نیسم او زکات فرضي به ورکوم، نه نور دومره وظیفې وې نه څه نور څه اعمال وې. حضور پاک صحابه کرامو ته که څوک د جنتي بخت ګوري دا دی. الله جل جلاله دې موږ تاسو له صحیح اعمالو توفیق راکړي. الله دې موږ او تاسو له صحیح شکریا ادا کول توفیق راکړي. د شکریا الفاظ هم دغه بندار وختي الحمدلله الحمدلله سبحان الله، په دې الله ډېر زیات خوشحالېږي. پاکۍ باندې الله تعالی ډېر زیات خوشحالېږي چې الله پاکي بیانېږي. او دا کلمه وایي ډېر ډېر سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. دا چې بنده 100 پیرې ساره ماښام وایي، یقین وکړه دې چې کوم فضایل دي دا تبلیغي حضرات چې را کوم 3 وظیفې ښیي چې 100 پیرې استغفار، 100 پیرې درود شریف او 100 پیرې دا دې ته بیشبها وظیفه وایي. بیشبها یعنې د دې څه قیمت نشته دی، د دې فضایل څوک بیانولی نه شي، نه دا په د دې څوک په احاطه کولی شي.
خو چې بندې کوي نو هلته به ورته پته لګېږي. الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سنت